دا اوس د ګاډۍ د منصرفه دا وایي چې عمران خان ګاډۍ پټه کړې ده غل خو په خپلې 20 کروڑه روپۍ وباسلې امریکې له ورکړې دا دله تباه کړو بیل چې اوس کینسل شي نو بیا به د نواز شریف زنده‌باد چغې وي نه 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 دا غلغلې یو ته خو ټینګ شه که نه وی یاره بیا به نواز شریف زنده څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې په ملک کې د ګرانۍ یو لهر روان دی هر سړی دغه سوال لري چې دا ګراني به کله ختمیږي زموږ سره په څنګ کې ولاړ ډېر زیات مشهور انسان اسد بی چې هر سړی د تختبای پیژني ډېر زیات مایوسه دی په لاس کې بیل ورسره دی او ما ته یې ویل چېرې زما نه انټرویو واخله اسد بی څه مسله ده دا منصرف دی خدای دې منصرف تباه کړي ما به دونه بیل راوستو نیم چې دا غل د کوشي او خدای دې عمران خان حکومت راولي الله دې عمران خان وزیر اعظم کړي او دا غل دې خدای زر کوس کړي دا اوس څه وجه ده دا 100 روپۍ بیل 100 روپۍ راغلی ما به مخکې ډېر نو چې لږ راغلی نو بیا دومره غوسه د څه ضرورت دی زما عمران خان خوښ دی زما عمران خان خوښ دی وایي چې زه په عمران خان مړ یم زه په خپله د عمران خان پارټۍ عمران خان خو مړی خو بیل خو کم راغلی که نه نو زه یم چې دا حکومت چې دا منصرف ختم شي دا حکومت ختم شي دا حکومت ختم شي خدای دې عمران خان حکومت راولي چې دا غله ختم شي انشاءالله د ګانجې حبیب زوی وینو دا حبیب زوی څه نوم دی ما نوم یې شو قاسم و چې دا سړی کوشي موږ به دغه کوو جشن به کوو میلاوو چې دا غل کوشي نو خبر نه ما به دا بیل بیل چې اوس کینسل شي نو بیا به د نواز شریف زنده‌باد چغې وي نه 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 دا غلغلې یو ته خو ټینګ شه که نه وی یاره بیا به نواز شریف زنده دا ما د برېږه دا ونیسه عمران خان حکومت کې بیل کم راته او دا چې عمران خان غیر استعفا ورکړه نو دا بل غل وخوتو غله دا اوس د ګاډۍ د منصرفه دا وایي چې عمران خان ګاډۍ پټه کړې ده غل خو په خپلې 20 کروڑه روپۍ وباسلې امریکې له ورکړې دا دله تباه کړو غوړې ګران کړو نو ته خو د وړو نه نه خبر که خبرې دي خبر یم 100 روپۍ تر وړه په 10,000 دا کومه تر وړو د وړو او د غوړو په 3,000 روپۍ تر وړه ده او غوړي لسد به دلته څه دا سیستم پکار دی چېرې د خلکو ته سهولت شي په دې کې ګنجې هسپتال سره سودګي داسې سودګي راغی زنانه وواله هغه سودګي تښتېدلی دی نشته پولیس نیولې دونه وو ډسپیوټ ډرایور یې وو پکار چې عمران خان ته ووایي چې دلته وایي پول ټوکي چې دا زنانه به راوړي د پول خبره کوي اسد بی السلام علیکم وعلیکم السلام څه به ویل غواړې دلته چې په دې روډ باندې دغه هسپتال مخې ته خلک اوړي راوړي پرون هم دلته اکسیډنټ شوی و اختر په دویم هم شوی و بالکل جی دا زموږ د ګنجې چوک دی دغه هسپتال دی مین خلک پورې غاړه وړي سټور ته وړي دغه ته وړي په دې داسې یو پول پکار دی چې هغه پورې غاړه سټور ته وړي چې لاندې روډ نه دا خلک بچي ځکه چې د خلکو جون بچ کېدو دپاره حکومت پرون چې کوم اکسیډنټ شوی و هغه تاسو ته څه یاره هغې کې خو زه نه وم بهرحال خو اوس د هلکانو د خولو نه خبر شوم چې دغه اکسیډنټ شوی دی که نه خو لکه دې ته کې یو پول پکار دی چې سټور ته دا خلک زنانه دي ماشومان اوړي راوړي لکه څونه اکسیډنټ دي دلته وشولې که نه دا مین چوک دی بل دې ته کې داسې دوه ټرافیک والا خامخا پکار دي چې ټرافیک دغه کوي کو پول نه چې داسې یو انتظامیه ودرېږي چې یاره دا خلک د ژوند د بچو دپاره ولاړ بالکل ملګرو دغه خلک ګیلمن دي ځکه د انسان ژوند قیمتي دی دلته داسې ترتیب برابرول غواړي چې یاره د دې خلکو ژوند بچ شي د هر چا کار دی چې هغه کوشش کوي چې یاره موږ هغه طرف ته واوړو دغه و ملګرو د کلي د خلکو خیالات چې تاسو واورئ د هر سړی ډیمانډ کوي چې یاره داسې سیستم دلته برابرول دي چې یاره دا خلک اوړي راوړي چې دوی ته کم از کم سهولت وي